سورہ شعراء نورلسم سپارہ آیت نمبر 215 آداب ذکر کول داعی ته د پاره د دعوت چې ته دعوت ورکې نو د دې آداب و لحاظ هغه به کې دې دپاره چې ستا دا دعوت هغه ډېر مؤثر وګرځي او فایده مند وګرځي او فایده پې باندې مرتبه شي. په هغې کې یو ادب هغه دا چې د مشرک سره مشابهت او یو شانوالی هغه مه کوه. کوم کارونه چې هغه کوي او هغه د شرک کارونه وي نو د هغې نه ځان وساته. دویم ادب هغه دا چې خپل خاندان خپل قام او خپلې قبیلې له اول دعوت ورکه، ځکه د هغې در باندې اولنی حق دی. اوس دریم ادب ذکر کوي چې کله ته دعوت ورکې او بیان وکړې نو خلک به دوه ډلې شي. یو ډله هغه به هغه چې هغه به ستا تابعدار وي، هغه به ستا منونکي، او دویمه ډله هغه به هغه چې هغه به ستا نافرمانه وي او ستا به نه مني. دا کومه ډله چې داسې ده چې ستا تابعداره ده او ستا منونکې ده، دوی ته وزر د رحمت کېږده، دوی سره نرمي وکړه، دوی سره سختي هغه مه کوه. دا انسانان دي، دا کمزوري دي، د دوی نه به کمزورتیاګانې کېږي، غلطۍ به ترېنه کېږي. هغه غلطي چې وشي په هغې باندې مناسب د وخت مطابق زورنه ورکړه او بیا یې چې نو معاف کړه. دا هم د ادب حصه ده. دومره زورنه چې څومره د هغې حد دی، دومره هم نه چې هغه په نفرت کې واقع شي. کعب رضی الله تعالی عنہ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د تبوک په غزا کې نو تللی. تبوک جنگ له نبی علیہ السلام ښکاره اعلان کړی و. د هغې نه مخکې چې کوم جنګونه وو نو په هغې کې به اشاره کوله، ځای به یې نه ښوده. خو د تبوک په دې کې ښکاره اعلان وکړ. د هغې وجه دا وه سفر اوږد و، سخته ګرمي وه او د مدینې منورې فصل میوې هغه هم پخې شوې وې راغلې وې او دشمن هم مضبوط و. د دې د وجې نه نبي علیه السلام ښکاره اعلان وکړو چې تبوک ته ځو، هلته به جنګ کوو او تاسو ځان تیار کړئ. کعب رضی الله تعالی عنہ وایي زه په یو وخت کې دومره مالدار او دومره دغه نومه ښه نومه څومره چې په دغه ورځو کې وم. د یوې سورلۍ په ځای باندې را سره دوه سورلۍ وې او میوه پخ شوې وه. ما وی چې دا میوه به کټ کړمه او بس بیا به چې نبی علیه السلام پسې زر ځان ورسوم. نبی علیہ السلام روان شو، لاړه. ما نن ځم سبا ځم، نن ځم سبا ځم. په دې نن سبا کې داسې وشوه چې خبر راغی چې نبی علیہ السلام واپس را روان دی. وایي ما ویل چې یاره زه به اوس نبی علیہ السلام له څه جواب ورکوم. وایي چې کله نبی علیہ السلام راورسېد، منافقان رالل، د دروغو بانې یې کولې. ما ته هم زړه کې وسوسې شیطان واچولې چې ته هم څه بانې مانې وکړه، ځان خلاص کړه. وایي بیا مې ویل چې یاره زه خو به اوس په بانه ځان خلاص کړم، خو هسې نه وحی راشي ملامته به شم، حقیقت به چې دی نو ښکاره شي خو پټېږي نه. وایي ښه ښکاره خبره مې نبي علیه السلام ته وکړه چې د الله رسوله هېڅ عذر مې نه و، بس د سستیا د وجې نه چې نن ځم سبا ځم د دې د وجې نه پاتې شوی. وی نبی علیہ السلام ما ته وویل چې زه ستا معافي به الله تعالی رالیږي، چې کله راغله بس بیا به ته معاف شي. 50 ورځې نبی علیہ السلام ورسره بایکاټ کړی دی، خبرې نه کوي، سلام کلام چې نشته. صحابو ته مې وویل بایکاټ ورسره وکړئ، تر دې چې اخري 10 ورځو کې جواب راولېږه چې کومې بیبیانې دي دا بیبیانې هم کورونو ته ولېږئ. طلاق نه ورته کورونو ته ولېږئ.
دومره سخت بایکاټ یې کړی و. وګوره په دې بایکاټ کې هغه د مینې هغه علامې هغه موجودې وې. کعب رضی الله تعالی عنہ وایي زه به جومات ته رالم ما به لمونځ کوم نو ما به د لمونځ کې داسې پټ پټ نبي علیه السلام ته کتل د سترګو په ګوټونو کې چې نبي علیه السلام ما ته ګوري او که نه. وایي نبي علیه السلام به ما ته کتل او چې زما سترګې به د نبي علیه السلام سره میلاو شي نبي علیه السلام به ښکته او کتل هغه سترګې به یې نه میلاولې. ما به چې کله به رالم او سلام به مې وکړ نو ما به پټ پټ د نبي علیه السلام شونډو مبارکو ته کتل چې دا خوځي او که نه خوځي ما له جواب راکوي او که نه راکوي. هغه جواب به میلاوېده خو ده ته به یې دا نه ښکاره کوله چې زه تا له جواب در کوم. دا ولې؟ دا دپاره د ادب خو د مینې هغه دغه پکې موجود و. هغه ته پته لګېده چې دا څه بغض او عداوت نه دی زما تربیت دی.